پکجرو یا ابو سر روجه ماتول مستحب دی. ترمذی شریف حدیث دی، نبی دا اللہ فرمائی اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. کله چې بتاسو کې یو کس روجه ماتي نو دې پکجرو سر روجه ماته کی، ځکه چې پکجرو باندې روجه ماتولو کې برکت دی. او کچر تا کجوری نوی نو بیا دی په اوبو باندې روجه ماته کی، ځکه اوبو پاکون کی دی. نو په کجورو باندې روجه ماتول په دې کې ډېر حکمتونه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام په کجورو سره د روجه ماتولو حکم ځکه کړی دی چې دې کې د عربو بهترین غذا دا عام پیدا کیږي، غریبانان هم خوړلی شي. نو ځکه په دې سره د روجې ماتولو حکم وشو. بل دا چې په کجورو سره ماتولو کې ډېر حکمتونه هم شته. یو ظاهري حکمت پکې دا دی چې کله د ماښام په وخت کې معده خالی وي، په دې وخت کې چې کوم څیز وخوړلی شي نو معده هغه په ښه شان باندې قبلي او هضموي. نو که په دې وخت کې معدې ته خوږ سیز لاړ شي نو معدې ته ډېر قوت ورکوي، بیا خاص کر قوت باصره یعنی سترګو قوت ته ډېره فایده ورکوي. بیا که قجوري پیدا نشي نو د اوبو سره د روجه ماته کی، ځکه د اوبو خصوصیت دا دی چې دې ته الله پاک طهور ویلی دی، پاکې اوبه ورته ویلی دي. نو د روجه ماتي په وخت کې داسې سیس خوړل پکار دی چې هغه قوي وي او زر هضم شي. نو کجوره داسې یو جامع او معتدل سیز دی چې دا قویم دی او زرم هضمیږي، او د انسان د بدن د پاره چې په دې وخت کې څومره اجزا او ضرورت وي هغه ټول په دې کې شته. د چا په وجود کې چې وینه کمی نو د روجه ماتي په وخت کې د فولاد سخت ضرورت وي، حالانکه فولاد په کجوره کې قدرتي طور باندې موجود دي. لہذا څوک چې په کجوره باندې روجه ماتوي نو دغه به دا ضرورت هم پوره کیږي. یا په ګرمه موسم کې خلکو ته د روجې په وجه باندې تند ولګي، نو که د روجه ماتي په وخت کې دوی فوراً یخې اوبه وڅښي نو په دې کې دا خطر هم شته چې دته د معدې ګیس یا داسې نور مرضونه پیدا شي، تبخیر وغیرہ. خو که روجهدار اول په کجورو سر روجه ماته کی او بیا اوبه وڅښي نو دا مذکوره ټولو مرضونو نه به الله پاک محفوظ ساتي. ته تبخیر یا ګیس یا جگر پړسېدل دې نه به الله پاک محفوظ ساتي. بدن کې وینه کمېدل دا به الله پاک پوره کوي. او د بعض خلکو په وجود کې خشکی وي نو کجوره چې چون کې دا معتدله ده، که په دې سره روجه ماته کې انسان د خشکۍ دا بیماری هم الله پاک په دې سره ختموي.